له هر چا سره چې دا 15 شیان موجود وي، که نر وي او که ښځه وي، پر هغه باندې اخترۍ واجب ده. په 5 شیانو کې یو شی ورسره موجود وو، بس پر ده باندې اخترۍ واجب ده، اخترۍ به خامخا کوي. که چیرې د لوی اختر په دا 3 ورځو کې، یعنی د لوی اختر په اوله ورځ، دومه ورځ، درېیمه ورځ پورې که له چا سره په دا 5 شیانو کې یو هم ورسره موجود وو، بیا پر ده باندې قرباني واجبه ده. یو نصاب دا ده که له چا سره 1.5 تولې سره زر سونا ورسره وه، بس پر دغه باندې قرباني واجبه ده، که هغه نر وي او که ښځه وي، که استعمالي که نه استعمالي، دا 1.5 تولې سره زر د سره موجود وو، که یا زنانې سره وو یا نره سره وو، بس پر هغه باندې اخترۍ واجب ده. دوم نصاب دا ده که له چا سره 2.5 تولې سپین زر ورسره وو، بس پر هغه باندې اخترۍ لازم د اخترۍ به کوي. دریم نصاب دا ده که له چا سره د 2.5 تولې د سپین زرو قیمت روپۍ ورسره وي، 1,08,000 روپۍ ورسره وي، بس پر ده باندې قرباني لازمه د اخترۍ به دی کوي. څلورم نصاب دا ده که چیرې له تا سره مال تجارت و، د دغه مال تجارت ټوټل قیمت 1,08,000 روپۍ پاکستاني روپۍ جوړېدلې، بس پر تا باندې قرباني واجب ده. که چیرې سامان د تجارت در سره موجود و، یعنی 1,08,000 د پاکستاني روپۍ په اندازه کپړه در سره وه، او دا کپړه تا د تجارت دپاره خرڅوله، یعنې تجارت کې کوی په دې کپړه کې، بیا پر تا باندې اخترۍ واجب ده. 5م نمبر نصاب دا ده د ضرورت څخه زیات سامان در سره وي، یعنی په کور کې داسې سامان موجود وي چې هغه نه استعمالیږي، هغه ته ضرورت نه لري، هغه زیات سامان پراته وي او هغه زیات سامانو قیمت 1,08,000 روپو ته رسېدی، پس پر تا باندې قرباني واجبه ده. دغه رقم د یو چا 2 سرای وي، 2 مکانه وي، په یو سرای کې د کور وي او بل سرای خالی ولاړ وي، دا خالی سرای قیمت 1,08,000 روپو ته رسېدی، پس پر تا باندې قرباني واجبه ده. په کور کې د 5 کمرې وي، 2 کمرې استعمالوي او 3 کمرې خالی ولاړې وي، ضرورت نه ورته لري، او بندې وي، د دغه 2 کمرو قیمت 1,08,000 روپو ته رسېدی، بس پر ده باندې اخترۍ واجب ده.